الرحمن الرحيم هو علم التوحيد والصفات. هو علم التوحيد دا پورا جمله خبر شو د چا د اسم دا خبر شو د چا د ان مبنى الشرائع والاحكام واساس قواعد عقائد الاسلام هو علم التوحيد. دا هو دا خبر شو د پاره د چا د څه ترکیب دی؟ ان یو فعل د حروف شباب فعلنا حد د حروف شباب فعلنا ناصب د شی اسم دی او رافع د چا د خبر دی او مبنا چې کوم د شرایع ته مضاف او احکام به شرایع معطوف نه دا چې کوم د مضاف د مبنا مضاف د چا د مبنا ورپسې به لا شو اساس قواعد الاسلام عقاید مضاف اوري دا اسلام مضاف له د عقاید شو عقاید مضاف له د قواعد شو قواعد مضاف له د چا د اساس شو مضاف سره د مضاف له نه دا څه شو د معطوف شو بچا باندې په مبنا باندې هغه معطوف سره معطوف له اسم شو د چا د ان هو مبتدا او التوحيد علم التوحيد دا توحید او مضاف شاته علم مضاف توحید ته دا صفات اتش په توحید باندې مضاف سره معطوف سره معطوف مضاف له د چا د علم مضاف سره مضاف له خبر مبتدا شو وره مبتدا خبر جمله اسمه خبر شو د مبتدا چې خبر شو د چا د ان هو شی به علم التوحيد والصفات الموصوم دا علم التوحيد والصفات دا چې دا موصوف شو او الموصوم اوسه دا شغل اسم مفعول به مستند راجع د علموته اغه نایب فاعل او دا بالکلام الموصوف بالکلام دا جر مجرور متعلق شو بچا پوری ورګه خدا الکلام موصوف کا المنجي عن غياه بالشكوك وسشه وظلمات الاوهام دا ظلمات الاوهام مضاف له معطوف شو بچا باندې غياه بالشكوك باندې معطوف سره معطوف له اوري دا متعلق شو په واسطه د عام پچا پوری دا مضاف له مجرور سره شاد عن ده کمین ده ان ده مجرور مجرور سره متعلق بچا پوری په منجي پوری او دا منجي څنګه راځي د چاته کلام دا هغه فاعل شو د اسم فاعل سره د فاعل نه او سره د متعلق نه شبه جمله دا صفت شو د موصوف چې څوک ده ها صفت موصوف چې څوک ده الكلام دا موصوف کلام او الكلام المنجي کنا المنجي دنده مثلا شته نه کنه څه دی نه کېما پوښه موصوف سره مجرور شو ځکه بعد او مجرور سره متعلق شو بچا پوری په موصوم پوری موصوم سره په پور سره خپل نائب فاعل نه او سره د متعلق نشي به جمله د شی صفت شو د موصوف چې څوک دی علم التوحید سره د صفت نه خدا جو د شی شو دا شی شو علم التوحید دا غیر پر صفت شو او موصوف سره صفت نه خبر شوم تراجه وره او دا جمله خبریه دا خبر شو د چا د ان څه ترکیبونه او ترکیبونه دا تاسو په اله به تاسو جمله تو د دې تردو د پښتو سره چتونه ساتي علم التوحید والصفات الموصوف ها څه ده علم التوحید والصفات دی ویل کنه هو علم التوحید والصفات ګور دوه قسم نمونه دي یو اسم اضافي ده هو شی به ها او یو چې کوم د سره اسم لقبی دی سره اسم لقبی هغه نوم ته چې په دې سره هغه سي یو وصفي چې پاغي سره څوک مشهور شي یو وصفي پاغي سره څوک شي لکه منطق کې خمولای منطق زي وي منطقي دی او خمل جن مناظره کې جو مناظر دی او خچ کوم د پوښه به او رخ نحوی جو وي خصله نحو زي جو نحوی دی او خچ کوم د صرف زي جو صرفي دی او خ حدیث للی جو محدث دی وایي به دا څه دا اوصاف دي او بخاو بیا یو لقب به ولر لقب لکه دا زین الدین ده دا شمس الدین ده او دا بدر الدین ده او دا پلان کې ده ملک العلماء ده علماء او بادشاہ ورګه اور علامه کسانی دومره خون راکې چې بدایستان از ګورم کنه تم چې موږ خوړای د دې ملي نظام چې ته یو نه کېم دي چې ذکر یې بس بدایستان ریاض دجی یو د ابن رشد خبرې ګورم کړل ونه کوي یو چې د امام سید رازی تفسیر ګورم نو بالکل بس مجنون کړم شي علم دیته پوښه به تاسو ته پوښ کوم د علم التوحید او صفات دا اضافي نوم دی یعنی د علم دی چې بحث پکې کېږي د توحید او چانه دغه د اضافي معنا نه ده دغه غرض ده دا سره ولکه وای دا غرض ده سره
وای دا غرض د دغه بیان د توحید په کې بعض د توحید ځکه علم د توحید او د صفات اضافه ولې کړل یعنی یبحث فی عن ذلک دغه بعض کېږي چانه د دې ځوانو نه بعض په کېږي چانه د دې ځوانو نه وای علم التوحید والششه والصفات نو دې غریب نن داسي وای ښا وای دا غوځه تاریان کما دې ته علم التوحید او دې ته کلام وایما الموسوم بالكلام یو نوم خې شکل علم التوحید بیا موسوم بالكلام ته ضرورت ده وی جی نمونه په قسمونه یو وسپینومي یو سي دا وسپی مده دا کار پکې کیږي هغه کم کار چې پکې کیږي د عقد وایي په اي علم يعرف فيه ذلك يبحث فيه عن ذلك فالمراد هو دلته معنی اضافي شو نن وشنوم نه خو دغه نه به بحث کیږي ويمكن ان يراد المعنى اللقبي او دام کې د شجدين لقبي ورجي لقب شو جي څه چا لقب شو وردا د علم د دې لقب شو لکه یو وصف شو خلکو ته دا څه راکاږي دي سړي چې د توحید او د رب العالمین نه بګي باسي زار شم د الله تعالی د توحید نه وایي به او د صفات د څومره خسته علم دی جی نو دا یو لقب شو لقب دی ته چې وس یو کله صفات یو چې کمال بچاږي نو دا د علم کمال نه دی چې دومره اهم موضوع نه بده کې بس کیږي نو او چې ادم کې دی شي وایي چې یراد المان اللقبی نو بیا ما ته ګور دا اعتراض یو دم راغی الموسوم به دته ویلو الموسوم د کلام سره ولګو چې موسوم د په کلام سره چې دا لقب شو لقب خو یې زمي کنه نو بیا الموسوم بعلم التوحید و صفات پکارو او تا د موسوم چاته وي د دې جواب کوي ها د دې څه کوي وې نور وجه نشته دا هم نوم دی دغه نوم دی فنسبه الوسم الى الكلام بیا نسبت د وصف مدتم پکارو کنه او د بیا هغه ته ولي وي لکونه اشهر دغه په کلام سره ډیر مشهور شي چې کوم ډیر مشهور دی یو هغه ته نوم هغه ته وي حالانکه نوم دام دی خو د شهرت ته وجه نه دا خبره پوهیږي طالب جانا المنجي عن غياهب الشكوك خبره کومه تا نه تاسو کوم جی اوري تا د غیاهب نسبت شکوک ته وکړو او تا د ظلمات نسبت چاته وکړو او هام ته وکړو نو د شکار به کړو چې د غایب نسبت به چاته کړو او هام ته کړو او د ظلمات نسبت به چاته کړو شکوک ته کړو عکس دی ولې نه کوونو تاسو نه کوم یا وینا خو خرج کم دی عالمو خم پکې دې سوچ کو نو زکه دا چل کو چون کې شک تیز دی چانه د وهم نه تیز دی ها فهم ضعیفی شک دا غینه سي قوت کې سوا دی څه څنګه ځان یو طرف ته راجح دی کنه د اورې د یقین ته نږدې دی او دا وهم څه حتی نشته نږدې دی نشته دغه ضعیفی تاب علم راغلی ته ضعیفی او چې پورو بالکل برابر یې د سوی نو شک قوی دی د چانه د وهم نه او غیهب هم قوی دی د چانه د ظلمت دغه غیهب پوښې تیرې ته وای خو چې تکه تور تیرې به څنګه لکه مثال چې نه هم شپې نیمه شپې په علاقه خو او شګه بجلی هم نه اوري او چې شي په اسمان کې کوم دینو ستوري هم نه وريږي کله داسې چې ستوري لاسو چې سپوږمۍ راختلی لکه بیګا شو خو ښکارېده سره په کې تل شي خمزدار لکه ورځ وشه ها نو غیاب څه ته وایي څه کې تورې تیرې ته وایي چې هم شپه ده هم څه ده هم رڼاګانې نشته هم آسماني رڼاګانې نشته وریځو هغه څه کړي دي وایه پټې کړي دي نو تکه توره تیره ده بالکل نه لکه ما تاسو چې په غره کې موږ روانو بس د دیر غرون ته روانو کته د سندل بابا چې خواله سنډاکې ته کوزیدو پوښې په سنډاکې بابا ته په غرون روانو جي او ماچس را سره او هغه می دیار له هغه را سره طالبان را سره مستخین روان شو روانو او د دې دغه باندې اخر د دیر اورې بر سر ته ورسېدو کنه الته ونه هغه کې سنډاکې بابا ته موږ کړو ورته جمعه ته پای کې موږ ما خاموندو کو او بیا روان شو بس یاره شروع اوس نه بیټریشتا نه راتلار مال حتی چې د دې ته لاړو چې ما سره تکمیل طالبانو جي مدرسینو ما هم تکمیل ما سره کوو پاغه دا خوش نه راغلیو ډېر اوچت خلک را سره پوښې په غره کې گیر شي
ما دا کوشش کو چې دا مېلمانه دي نو زه دې وطن ما زه به دې حفاظت کوم وړه کې مې دا کلکه ونیوه بس دی ما شاته کول زه مخ ته تلم پوه شئ روانو حتی چې داسې یو ماچس به وو یو لږه به رڼا ښکاره شوه بیا یو ماچس وو بیا به لږه رڼا یو هغه به وشو بیا به روان شو بیا یو ملګري بیا اوږد لرګی دغه کو چې بیا وهو چې کته څه دي پای به چې به تو هغه کوشش کوو چې دې موږ ونیسو دا تاو نه شي ما منډې والې پوه شئ حتی چې زه په دې چل کې 3 غنټې سفر منګه پرې خړپوسو کې پاساو کې نه ورسېدو یو رڼا مې ولیده حتی چې ما رڼا ولیده نو مې دې خوست طالبانو سعودي مولیانو ته ما وویل تاسو په دې ځای کې کښېنئ زه په دې رڼا پسې ځم پوه شئ یوازې مه ځه ما یوازې ځم تاسو باندې غړق نه وای بس چې زه هغه رڼا ته نږدې شوم ډزې رامنې شروع دا شروع یې زه ځمکې سره ما ځان بالکل بېوس کړو او داسې په شا روان شوم زه ورته چغې وباسم مېلمه یم او لار نه خطا شوې ده مېلمه او شپه او دا مېلمه نه پېژنو بس زه دې ورو یو طالب وه راپسې هلکه ته ولې راپسې عصمت الله وي چې ته یوازې وې نو بس مر له خو یوازې ښیم که نه چې دواړه مرو نو یوازې زه مړ کوم که بهرحال خدای پاک بچ کړم او کته ورسېدم طالبان بیا خود نه کوي چې لاړم بس د دروازه باندې چې وټپولم او هغې چې ګورم بهر ځنځیر دی اورئ بیا بسم الله شکر لاندې بروځي د غرونو جومات اوفو چې ګلام مې کو هغه ماچس چې مې وه ماچس مې ځان سره ساتلی چې جومات دی زر چې ګورم بیا عصمت الله راپسې دی هلکه ته بیا راپسې تا خدای خوار نه کړی که پوه شئ ترې کېږه به یې زه هغه ملګري دی راوله چې رالو خوشحالي دی چې اوس مونږ سوری بیا مونږ د شپې اوس 12 بجې ایت النوت دې ته هم تاسو کښېنئ زه هم تاسو د اوبو ټول خرابېږو زه تاسو له اوبه راوړم خو ما پسې به څوک راځئ نه بیا روان شوم لاړم یو دروازې مې وډبوله دننه اواز راغی څوک یې ما یې مېلمه یم موږ له اوبو په کار دي مېلمانه شپې راغلي جومات ته ښځه راووته منګی راکړو دې چینې نه اوبه واله پوه شئ او بیا یو چغه وویسته وی ولې وږي خو نه یې وی ښه وږي وو پوه شئ یو ګډپۍ د وریجو راایسته کړه نره زنانو ایمانداره مؤمنه پوه شئ سړي نه راپس هېرېږي اورئ بس طالب ته مې پیسې اوبه والم او ته دا کټپۍ واله روان شو کوم ځای ته شي جومات ته زور اخېستلی ته نو غایاب چاته وایي تکې تورې تېرې ته وایي دغه چې به موږ راغلې وه اورئ وایي المنجي دا نجات ورکوونکی دی ان غیاهب الشکوکې ان غیاه څه د هغې تورو تیرو تکې تورو تیرو د چا نه د شکونو نه سړی وباسي اشاره الى فائده من فوائده دا د علم کلام یو فائده بیانوي اورئ والغیهب ما اشتد سواده فلرجحان الشك على الوامل دیم راجح په نامه اضاف الغیهب الیه ځکه چې هغه شدید دی او ظلمت المطلقه ظلمت خو مطلق دی هر یو ته وایي پوه شئ د هغې نسبت وهم ته کو چې هغه سره مرجوح دی نجم الملت والدین د دې سړي نوم سره نجم الملت دا د لقب وخه دا د سړي لقب دی ما به دا نومونه بدر الدین نجم الدین پوهېږې به او بل څه شی اوس نه نجم الدین شته اوس نه بدر الدین شته اوس ټول څه دي ټول تازه ګل او څه او خیمه ګل او څه او څه عجب ګل او ورپسې دا شی تازه ګل اوس که څوک وایي زه محقق یم یا پلانټې مناظر اسلام او پوه شئ دا دغه چې کوم دی نو څه شی دی اورئ او وکیل احناف ترجمان اسلام والله که نه چې په دې زمانه کې دی نشته خدای اجازه نه کوي عربي ولنوزي پوه شئ به ځان پوه که نو نجم الملة والدين وسكت دا کوشش کوي چې ما الفرق بين الملة والدين هما متحدان بالذات ومختلفان وجهه څنګه دغه شریعت الهی ته دته شریعت الهی ته دته ملت هم او دین وته ځان پوه کوي څه ته وایي دین وته وایي ولې دین اطاعت ته وایي دین څه ته وایي چونکې د دې اطاعت کېږي نو دین وته وایي څه کېږي اطاعت کېږي نو دین وته وایي او په دې او املا دې ته وایي چې زه وایم او ته لیکې او دا چونکې لیکلی کېږي مبسوط سرخسی دا مبسوط چې دی امام سرخسی په کوی کې پروت دی او دی وایي زه دا لیکم او انا فی البیر خطبه وګورئ زه به کوم ځای کې
په کوی کې جیل لپاسه طالبان ناس یو د چې سوې لیکي ټول مبسوط دي چې لګره شي عقل به دي خو دي او دا چې کتاب دی چې د نورو کتابونو لپاره اصل دی دومره دا پرخه مولانا خلیل احمد خارپوري د چې دا ابو داود دا شرح کړه بذل المجهود دایم پړندو سر کولی کړل مولانا یحیی سیب دبوي او هغه څنګه ټول مری ابو داود غولولو هغه نقطې هغه به وی او بلیکل او بیا مولانا زکریا سیب کار کو نو هغه بالکل څکو مناقشه کو او بیا بذل المجهود کنه نورې دا کتاب کړل چې ابو داود من هر کتب خانه کې بذل لازم انده پروتي حرم شریف په چیز کې دغه مکه مکرمه او مدینه منوره کې په دې دا الته په جمعهتونو کې مکتبین شهر مکتبه مې کتا جمعه په کې بذل المجهود خوش بذل المجهود املا څه دوی زه وایم او ته لیکي د کافیه چې کافیه دا په خپل مصنف هم د دې شرح کړل مصنف هم شرح کړل شرح الکافیه ما ترته چا کړل په خپل ابن حاجب هغه سنم ده ها شرح الکافیه زودو یا دغه املان شعر ها انا شرح الكافيه نزل ما ترك لا املا کړل پوښ دې نو اوس ګورئ یو خبره کوم املاء اوري حمزه به فعل شو میم فا کلمه شو لام عین کلمه شو څه شو تاسو دا ویل له خو ملت ته املا د دینه د املا سره دې تعلق نه لري ته چې د دقیق شریعت املا کېږي نو ملت وته غلط خبر ده ملت کې فا کلمه څوک ده میم او عین کلمه هم لام کلمه هم لام ده ملت کې به ځای درګن ها ملت فعلة وزن ده او په املا کې ها التفو می عین کلمه فا کلمه میم ده لام عین کلمه لام ده خلام کلمه لام نه ده دا څه کې دی وی څون کې د املال او د املا یو معنا ده څه معنا یو ده چې معنا شریکه د خیر د لفظ بدل شو او څنګه وای فإن الشريعة من حيث أنها تطاع لها چې د دې اطاعت کیږي نو دین ومن حيث أنه تملا ها املا څه ته وي تكتبو نو ملتون نو بیا دغه سوال را مات شو چې ملتون خو د املال نه دی کنه دلته خو املال او بیا خو په افعال املال پکار دی په افعال کې حمزه په اول سر کې ده او د الف زائده کم ځکه ده د فی د عین او د لام تر منځ ده نو او دلته عین کلمه چې ملتون شي نو باب افعال ته املال جوړیږي نو چې املا دا څه کې وی ول املال والاملال هو بمعنى الصوت املاء وقيل من حيث ان تجمع ملت اسوق هنا ملت جمع توي کنه جمع توي نو جمع کیږي مسائل راځي مشي ملت توي به دعا کله ادخله الله في دار خدای دار السلام ته د نجم الملت ورسي دار السلام ته وس د درې وجه وي چې جنت ته یعنی جنت ته خدای ورسي او جنت ته دار السلام وي د درې وجنه دار سلامت یا د سلام معناو کا سلام مصدر ده په معنا د سلامتیا باندې سلام سره مصدر ده څوري نه مخ پټ کړي جرمنه سره پښته نه سټه دا اوري ځانې به باندې وکړي پوښ پوښ اځینې چې عادتي ګوره چې خبره ځان پوهه کا نو یا اضافت سلام تر او سلام مصدر د سلامتیا ته او هغه کور د سلامتیا ده کنه دنیا کې غمونه دي او دنیا کې څه فکرونه دي دنیا کې لانجې دي دنیا کې جنگونه دي دنیا کې حسدونه دي دنیا کې غمونه دي په دنیا کې جیلونه دي په دنیا کې وهل ټکول دي
دا قصې دي پریشانۍ دي کله پلار مړ شي کله زوی مړ شي کله مور مړ شي غمونه دي پوه شئ به در این دنیا کسی بے غم نباشد اگر باشد اب بیا بنی آدم د سر نه نشي بے غمي علامه اقبال وایي اب بل شي بیا چې بنی آدم یې کنه نو اخته په غمي نه پوهیږي په خبره وای دار السلام هغه دار چې د سلامتیا دی کوم ځای دی غمونه دلته نشته یو وجه شوه یا دار السلام ذکر ما ته ګورځي دار د هغه دار د شپایي کې بس سلامون سره ته ویلې کیږي ادنا ملابسه بدلوجنا سمې ها او تاسو ته پته ده ځکه چې پای کې به وته وي فرشتي به وته وي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین یعنی سلام علیکم یعنی دسی دار دې چې پای کې به سلامون ویلې کیږي لفرشتو د غاړې زي اوس په همیشه اوسه سوچ شوي درېم وجه ده چې سلام د الله پاک نوم دی چا نوم دی او نسبت او چاته وکړو هغه ته نسبت وکړو لکه د بیت نسبت چې الله بیت الله اول ته نسبت کېږي تشریفا خو دلته به سوال ته کې چې الله پاک الله نوم شته که نه نو د جنت ته به دار الله ویلو که نه څه ویلو یا دار الرحمن به ویلو نو دار السلام ولې وی وایي د سلامتیا نسبت ورسره دی ځکه ای د نوم د الله پاک د سلام ګورسه کومه ده وی د الله پاک نومونه دي کنه دا هیڅ خپل تاثیرات دي قطعي تاثیرات دي نو دا د الله تعالی د دقیق نوم تاثیر دی چې خدای پاک جنت وکړل دا کوم نوم تاثیر دی سلام یا بس سلامونو چې جنت نه دی وجه د هر په دې امام رازي المطالب العالیه کتاب کړی خو شي په کې ناشنا خبرې دي کنه عقل خوځيږي خدای الله په نومونو باندې پکې پاس کړل المطالب العالیه خو شي نو دینم ته ولې نسبت کو ها لما اختار هذا الاسم بل نوم ته نسبت کړو دار خدا جنت ته کنه خدا الله پاک یو بل نسبت کړو چونکه دا مظهر د چا ها د اثر د نوم د دقیق نوم دی څوک ها دا مظهر د چا دی د اثر د سلامون دی ځکه دا نسبت خو نوم خو په نسبت وای د چا د نورو سوچ شوي درې وجه کته ګورئ وای دار فی دار السلام ایل جنہ سمیت بهذا نوم کې قول سلامت علیها نو دا دې کې پټه اشاره ده چې سلام دلته مصدر دی او دلته مال دا غیر اشاره او دار د سلامتی علی دوی مدا ولئن خزنه الجنه اغا خازنین د جنت چې دي تقول لاهلها هغه سوي چې فرشتي دي کنه هغه به اهل توي سلام علیکم تدخلوا کنه نو هغه یعنی د دې معنی څه شو دار يقال لأهلها فيها من جانب خزنة الجنة سلام عليكم درم ولأن السلام اسم من اسماء الله تعالى فأضيفت إليه لك بيت الله ولذا خذ بالك نقول ضروري تسو نولي بيت الله ويصير تشريفا بها ما تستوي لما اختار هذا الاسم حين ما نسبت دار إلى أسماء الله تعالى فلما اختار لفظ السلام اسم السلام في مقابلة أسماء أخر التي لله تعالى تاخذ فاقول نمونه دا نمونه خوكو فهذا الاسم ومعنى هذا الاسم والذي منه وبه السلام دا معنى ووجه تخصيص هذا الاسم ظاهر ماذا سنه دا مظهر دیو نه وای چې کم نوم تاسو کم څه پکاري کنه اوس ته پوهیږئ چې د دې خلکو ما سره محبت پیدا شي بس یو وجود وای اسانه سره تاسو بس اوري سندر باباجي سره ډیر پاتې شم کنه ازما سو د اول په دنیا کې اولنې مرید مزل پوهیږئ او د غرنا د ظهور ته خفانه د ظهور ته خدای پاک زما په سر او یتل هو شي
دې نه معرفت الکافی په اول سر کې لیکل بخپل هغه لیکل بخپل لاس ومن اول المتعلقين به وګورئ اوري نو معرفت الکافی په اول تقریض کې هغه تقریض کړه او په دغه ټکی کې لیکل وګورئ خو شي کنه شي دا څو کوجی سندل بابا څه خبره مې تا کوله ها ما ته وی یا غنی یا مغنی هغه څوک چې هغه وږي مور نه کاروبار ټیک نه دغه پی د سحر د سنت او د فرض منځه 101 پیری دی یا غنی یا مغنی وای پس د درود تر منځه نو ان شاء الله خدای پاک به موږ او دا شان هر نوم چي یا قوی وي خوشه یا علیم یا حکیم علم به ملایي او یا نور چې نه صرف نظر به رسیږي دا هر نوم خپل خاصیت دی خلاص شو قوله طاويا كشح المقال طاويا نغل لك انا بس